نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون بآياتنا لا يخفون علينا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رواه المطاع. بشکا کسان چې هغه د اسلامي مذهب نه مخ اړوي، د الله د آیتونو نه مخ اړوي، الله تعالی فرمایي دغه خلک په موږ باندې پټ نه دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث ته، د جابر ابن عبدالله رضی الله عنہ حدیث ته، مرسل هم نقل او موصول هم نقل. نبی علیہ السلام فرمایي د تاسو کې دو خبرې پرېږدم: ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما. تاسو به چېرته ګمراه نه شئ که چېرې تاسو په هغې باندې مضبوطې منګولې ولګوئ. یو د الله کتاب دی قرآن مجید، او یو زما سنت دی، زما طرز زندگی ده چې ما څنګه سیرت او څنګه زندگی تېره کړې ده، که دا په سیاسیاتو کې ده او که دا په اعتقادیاتو کې ده، که دا په عبادیاتو کې ده او په معاملاتو کې ده، که دا د معاشرې د یو فرد په حیثیت باندې او که د معاشرې اجتماعیت وي، که دا په کور کې او که د کور نه بهر وي، دغه زندگی به خپلې نو ته به کامیاب یې. عزتمندو، کومه موضوع چې ما ته راکړې شوې ده، نو دا موضوع داسې د خواصو موضوع ده، خو زه کوشش کوم چې زنانه هم دي نو عام خبره پرې کړم. الله تعالی هیڅ یو انسان بې مذهبه نه دی پیدا کړی، او هیڅ یو انسان د دایره مذهب نه بهر پیدا نه دی. نبی علیہ السلام فرمایي: کل مولود یولد علی الفطره، کل مولود یولد علی الاسلام. هر فرد چې پیدا رہے دا په اسلام پیدا رہے. د دې وجې نه په دنیا کې دو مذهب دي، یو مذهب د اسلام دی، یو مذهب د کفر دی. دا بې مذهبه پکې د سر نه چا شمار کړي نه دي. بې دینه، لادینه، دهریان، د هغې نه علاوه چې نور څه نومونه وله ورکې، دا د سر نه چې کومه دی نو دا په انسانانو کې چا شمار کړي نه دي. آدم علیہ السلام چې کله دنیا ته راکوز شوی دی نو دو مذاهبو پرچار شروع شوی دی. هغه یو مذهب والا ته حزب الله وایي، ملت اسلامی مسلمانان، او دغې بل مذهب ته ملت کفر وایي، د شیطان مذهب، د شیطان ډله حزب الشیطان. دا دو ډلې په دنیا کې دي. هغه یو ډله الله مني، خو لیکن د هغې سره نورې خبرې ډېرې مني. شیطان الله منو، د شیطان نه بدترین کافر نشته دی، د ابلیس نه بدترین کافر نشته دی. لیکن ابلیس هم د خپل رب نه انکار نه دی کړی. ابلیس هم رب منلی دی، الله یې منو، د الله نه انکار نه دی کړی. ځکه خو الله تعالی تل فرمایي چې ربه چې تا زه د چا په وجه باندې ګمراه کړم، د چا په وجه ګمراه هغه پرېږدمه نه، خو ما له ټایم راکړه، وقت راله راکړه، ډېر اوږد وقت راله راکړه. نو الله تعالی ورته حکم ورکړو چې تا ته وقت شته دی، الی وقت معلوم. وقت معلوم د قیامت ته شپېلۍ پورې، یا وقت معلوم د الله تعالی په علم کې یو وقت دی. د نبی علیہ السلام د زمانې پورې صحیح بخاري حدیث دی، شیطان ابلیس ژوندی و. نبی علیہ السلام ابلیس نیولی دی، او بیا یې سهار صحابو ته ویلی چې شیطان ابلیس، ټکی د ابلیس پکې راغلی دی صحیح بخاري کې.
چې ابلیس مې نیولی و، مال چې سارے د مدینې د ماشومانو ته حواله کوم، ځکه دا ماشومان د شیطان په چل ډېر ښه پوهېږي. هغوی چې سړی لیونی کوي که نه، نو سړی چې ته خبرېږې نو بس وایي چې ماما روجې راغیستی دی، بس ماشومان به لیونی کړی. نو ماشومانو ته مې حواله کولو. دا وخته پورې خو ژوندی و، لیکن اوس پته نه لګي ژوندی دی او که مړ دی، ځکه الله تعالی په قرآن کې وقت معلوم ویلی دی، او وقت معلوم دې ته ویلی شي چې د قیامت اولنۍ شپېلۍ سره ختم شي، او وقت معلوم دې ته ویلی کېږي چې د الله په علم کې یو وخت دی، د هغې وخت پورې ژوندی. عزتمندو موږ مسلمانان یو، په اسلامي دایره کې، په اسلامي کورنۍ کې، په اسلامي کور کې د اسلامي مور پلار نه پیدا یو. دا ډېر د افسوس خبره ده چې زموږ په کلي کې، زموږ په خال کې، په اسلامي کلي کې، په اسلامي معاشره کې، په اسلامي اداره کې، په اسلامي دایره کې پیدا پلار او مور مسلمانان، د هغې نه پیدا په غوږ کې ورته بانګ ویلی دی، اقامت یې ورته کړی دی، عقیقه یې وله کړې ده، هغه د کلمه ویلې ده، مونځ یې ورته ویلی دی، مونځ یې ورته زده کړی دی، قرآن یې ورته په ناظره باندې ویلی، ترجمه او تفسیر سره ویلی دی. لیکن هغه ستا په کلي کې چې دی نو هغه دهري شي، هغه بېدینه شي، لادینه شي، هغه ځان ته ناصحي خیرخوا وایي د معاشرې، الله نه مني، مذهب نه مني. دا واقعي د افسوس خبره ده. لہذا ټاپک یې راکړی دی الحاد. الحاد څه ته وایي؟ زنانه هم پوهېږي، خیر د پښتو کې به وایو الحاد، ملحد، لحد. الحاد عربی زبان کې دا د لحد نه دی. مونږ په دې قبر کې دوه قسم قبرونه دي. یو قبر ته شق وایي، دا زموږ په کلي کې چې کنستلی کېږي دې ته شق وایي، دا سیده کنستلی کېږي. ښکته چې کومه پستې ځمکې دي په هغه کې لحدي، هغه جوور وکني او بیا یې دننه طرف ته چې کومه دی نو هغه څه کړي، ځګی پکې جوړ کړي، سایډ ته یو طرف ته چې کومه دی نو هغې کې ځګی جوړ کړي، هغې ته څه وایي؟ لحد وایي. لحد نو لحد عربی زبان کې کجروی ته وایي، لحد میلان ته وایي، لحد یو طرف ته چې کومه دی مایل کېدلو ته وایي. الحاد چاته وایي؟ الحاد عربی زبان کې د الله د دین نه کناره کشي اختیارول، د الله نه کناره کشي اختیارول، هغه مذهب، هغه عقاید چې د نور په شان دي ښکاره دي، د هغې نه انکار کول، دې ته څه ویلی کېږي؟ دې ته الحاد وایي. دې معاشره کې د مذهب نه چې خلک انکار کوي، د هغه درې قسمه خلک دي. یو هغه خلک دی چې هغې ته عربی زبان کې لا ادریه وایي. لا ادریه د هغه خلک دی ته تپوس وکړې دا ځمکې اسمان نه چا پیدا کړي دي، ما ته پته نشته، دا قرآن چا نازل کړی دی، ما ته پته نشته، مونځ څه ته وایي، ما ته پته نشته. دې ته هغه ملحدین وایي لا ادریه، چې دوی د هیڅ شي قایل نه دي، نو د څه نه انکار کوي او نه دا وایي چې دا شی شته، خو چې ته یې تپوس د مذهب وکړې، د دین وکړې، دا لا ادري دی. دې وجې نه زما د اندازې مطابق هغه خلک چې هغه ګناه د کتلو سره، د منا د لیدلو سره، نارینه دي که زنانه دي، چوپ چاپ پاتې شي، دا په لا ادریه کې راځي. موږ نه یو خبر، ځان د معاشرې چې کومه دی نه هغه فرد جوړوي چې نه د ښه سره تعلق لري او نه د بد سره تعلق لري، ځان مفلوج کړی دی، دا د معاشرې ښه افراد نه دي. ښه فرد د معاشرې هغه سړی دی که ملا دی او که امي دی، که داعي دی او که غیر داعي دی، چې په هر څه کې د ګناه او په هر څه کې د نیکۍ کاري، د هرې ګناه اثر پي، د معاشرې د ګناه اثر یې دې پریشانه کړی. دا ولې کېږي دا کارونه؟ که فرض که لاس طاقت وي، د ژبې طاقت وي، د قلم طاقت وي، یا دغه شانتي دا مرداره میډیا، د دې میډیا طاقت وي، دې هغه مقابله د هغې سره کوي. که دا نشي کولی نو بیا دعا کوي، د معاشرې د جوړولو د دفاع کوي، دعا کوي. لیکن نن سبا تاسو خفه نه شئ، ما اوس دې ملګرو ته ویله هر شي نه مزه وتلې ده، لذت، قسم دی، د ملا د تقریر نه لذت وتلی دی، معلومیږي دا چې ریاکار دی، دکلاوه ده پکې، اعجاب دی پکې، د اورېدونکي نه وتلی دی، هېڅ اثر نه کوي، نه په زړه اثر کوي، نه په دماغو اثر کوي، نه په معاشرې اثر کوي.
هر څه ګډوډ دي. د دې تاسو وکتل پخوانه وجه په پاکستان کې لږ هم مسله راله، معمولي غوندې پریشاني به راله، سیلاب به راغی، زلزله به راغه، بل څه مسله به راله، په هره خاریه کې به چې راله، په هر جومات کې به د خلکو دعا کوله. قسم دی دا سیلابونه اوس راغلي دي، هېڅ چا چې کومه دی چاته پاکستان ته دوا نه کوي. ولې نه کوي؟ څه وجه به ظلم دی، بربریت دی، په معاشره کې د ګناهونو پرچار دی. هغه قوانین پاس کېږي ستا په پارلیمنټونو کې چې کم قوانین د اسلام خلاف دي، د دې پاکې ځمکې خلاف دي. څنګه به ته دعا وکړي؟ دا زړه خو د الله په لاس کې دي. اکثر خلک د ټلیفون کې یاره جي موږ ته دعا وکړه. څنګه دعا وکړم؟ بررقه وکړم. زړه خو هم څه غواړي، څه کردار غواړي تاکې څه شي نه، هله به دعا کېږي. هغه شی هم ختم شوی دی، لذت ختم شوی دی. ګورې په دې سوچ پکار دی، په خپل منځ باندې، په خپل تلاوت باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل نیک کارونو باندې په هغې سوچ پکار دی، غم پکار دی چې ولې نن تاثیر نشته دی، لذت نشته دی. ځکه خو هغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خپل رساله العبودیه کې د عبادت په تفسیر کې یو څو مثالونه پیش کړي. حدیث نه دي چې رب تالی القرآن والقرآن یلعنه، ډېر کرتی به سړی د قرآن تلاوت کوي او قرآن پې لعنت وي. ولې لله پې الله به نه، لذت په پکې نه، اخلاص په پکې نه. ورب مصل والصلاة تلعنه، ډېر کرتی به یو سړی مونځ کوي، مونځ پې لعنت وي، مونځ به برابر نه، اخلاص په پکې نه وي، شرایط و آداب به برابر نه. او ډېر کرتی به روزهدار روزه نیسي لیکن هغه روزه په شرایطو برابر نه. د دې ونې یو ډله خو دغه خلک دی چې دې ته لا ادریه وایي، دې ته ملحدین لا ادریه. دویمه ډله پکې داسې خلک دی چې هغې ته د انګریزۍ په اصطلاح کې دوی ډي ایزم وایي. دا څه خلک دی؟ دا به مونږ کې موجود دی. دا داسې خلک دی چې دا وایي چېرې واقعي د هر څه الله پیدا کړي دي. په خپله سوچ وکړئ، یوازې په هغوی پسې مه ځئ، مونږ پکې چېرته رانه شو چې دا هر څه الله پیدا کړي. دا ځمکې اسمانونه الله پیدا کړي دي. لکه تاسو وایئ که نه الله خالق دی، الله رازق دی، الله مالک دی، دې ځکې ته راورسېږي، لیکن وړاندې ژبه اخوا نه ځي. یاره دا هر څه خو الله پیدا کړي دي، لیکن په دې ځمکه باندې نظام د چا پکار دی؟ دا دې کې مکمل اختیار انسان له ورکړی. انساني اذم، انساني قانون، که دا زموږ په غم کې دی، که دا په ښادۍ کې دی، که دا زموږ په بیمارۍ کې دی، که دا په صحت کې دی، که دا په عقیقې کې دی، که دا بچي په بل څه کې دی، خو په دې کې زما ستا خپل قانون چلیږي. دې ته هغه دهریان وایي، هغه ډیئزم وایي چې دوی دا خبره مني چې الله خالق دی، رازق دی، مالک دی. دا هر څه الله پیدا کړي دي، لیکن قانون، اختیارات د غم او د ښادۍ وغیره دی ما ته اختیار سپارلی دی. بس زه په خپله باندې د خپل کور دپاره قانوندان یم، زه د سکول دپاره قانوندان یم، زه د خپلې مدرسې دپاره په خپله قانوندان یم، که شریعت خلاف ده او که شریعت موافق ده. زه په بازار کې خپل خرڅول اخیستل د دې خپل اختیار یم، که ما په بازار کې د ظلم کاروبار کولو که د انصاف کاروبار مې کولو، که ما ملاوټ کولو که ما ملاوټ نه کولو، یا زما غم دی. زه چې په کومې طریقه باندې دا غم کومه، که د شریعت خلاف دی او که د شریعت موافق دی، زما واده دی که زه په هره طریقه وی کوم. دې ته هغه ملحدین وایي، په انګلیش کې دې ته ډیئزم وایي. دا هغه خلک دی چې هر څه الله پیدا کړي دي، خالق منم، رازق منم، مالک منم، لیکن قانون د الله نه منم. خپل اختیار زما دی، څنګه چې اختیار استعمالوم. لکه دا زنانه درس ته راځي که نه، ماشاءالله زنانه درس ته ډېر راځي، شوق سره راځي او ذوق سره راځي او توجه سره راځي، لیکن په دې زنانو کې اثر ډېر زیات قبلوي. دې ماحول کې چې اوس تاسې دي که نه، دا ډېر زیات متاثر، ستاسو نه زیات اثر قبلوي د دې سړو نه. لیکن د دې ګیټ نه وتل بس اثر ایسته ختم، اثر لاړ شي ایسته ختم شي، بیا پکې هغې اثر د پاکستان بجلی دی ور ټک ایسته ختم، بیا پکې څه نه وي، بیا څه غیبت، چغلي، بهتان، الزام تراشي، دا شیزونه وي. اثر قبلوي او وړاندې اثر چې کومه دی بیا ضرب پرېږدي. نه، مسلمان دې ته نه وایي. یو صحابي دی عثمان زید عبدالله یا عبدالله زید عثمان الثقفي رضی الله تعالی عنه. هغه نبی علیہ السلام ته راغی، ورته وایي د الله رسوله
قل لي في الاسلام قولا لا اسأل بعدك لا اسأل غيرك. اے دا الله رسوله ما ته په اسلام کې یو خبره وخایا چې زه د بل چا نه بیا تپوس نه کوم. نو رسول الله ته فرمایي قل آمنت بالله ثم استقم. دا جمله وایا چې ما ایمان راوړ په الله باندې لا اله الا الله محمد رسول الله. په دې مضبوط ودرېږه. د دې حدیث مطلب دا دی چې پتا کې بیا سوي استقامت وي. خبره دې واورېدله بیا به هغه سر ته رسې. استقامت څه ته وایي؟ دې ته ویل کېږي چې که بیا خادي ده د قانون مطابق وي، که بیا غم دی د شریعت مطابق وي، که بیا عقیقه ده د شریعت مطابق وي، که بیا ستا چا سره تعلق دی د شریعت مطابق وي. بیا به جزع فضع په صبر بې صبرۍ کې به نه راځې، جزع فضع به نه کې. په بیمارۍ کې به د الله هیر نه وي، په غریبۍ کې به د الله هیر نه وي، په مالدارۍ کې به د الله هیر نه وي، په پریشانۍ کې به د الله هیر نه وي. هر وخت، هر ټیم، هر حالت، شپه ورځ، یخني ګرمي، غم خادي، هر قسم ټیم چې راځي تا ته به خپل الله یادي. دې ته ویل کېږي استقامت. نن خو موږ ذکر د لا اله الا الله کوو چې اوچت ذکر دی. افضل الذکر لا اله الا الله. دا اوچت ذکر دی. استغفار د ورځې 1000 ځله، 2000، 3000، 15000 ځله کوو، لیکن نه کلمه زړه ته کوشوي ده او نه استغفار حقیقي ګرځېدلی. کلمه زړه ته نه ده کوشوي، استغفار حقیقي نه دی ګرځېدلی. کلمه زړه ته کوزېدلو مطلب دا دی چې ستا ظاهري ډانچه دا د سیرت النبي مطابق شي. او استغفار چې کله حقیقي شي معنی داره چې ته بیا پردي حقوق ورکې. حقوق الله کې کوتاهي نه کومه، الله خفه کېږي. حقوق العباد کې کوتاهي نه کومه، الله هم خفه کېږي او بنده هم خفه کېږي. بیا تا کې چې کومه دی نو طاقت ته توبې راشي، طاقت ته رجوع راشي، طاقت ته پردي حق ادا کول راشي. مونږ پردي حق ادا کوو، څومره درسونه اورو، قسم دی حیران بشي. 15 وخته مونځ کوي، خروجي نیسي، نفلونه هم کوي، پردی حق نه ورکوي، نه ځمکه ورکوي، نه جیدات ورکوي، بلکې الټه چې کومه دی نو دی ګرځي تپوسونه کوي. یاره ما فیصله وګټله په عدالت کې، ښه ورته پته را چې دا خپل مفتي نه چې کله ما تپوس کړی دی زړه د مفتي نه، د دې ټول نه غټ مفتي اعظم پر زړه کې ناست دی چې هغه سره فرشته ده، قرین الملک دی. ما د خپل زړه د فرشتې نه تپوس کړی و، هغه راته ویلو چې ته په ناروا پسې یې. نو د انسان مفتی به تعالی فتوا درکړي، نه به څه فتوی. انساني جج چې فیصله وکړي هغه به څه فیصله وي، انساني قاضي چې فیصله وکړي هغه به څه فیصله وي، چې مفتی اعظم د زړه چې کومه دی چې هغه په فیصلو کې خطا کېږي نه، هغه درته وایي ته به ناروا پسې نښتې. د دې وجې نه خپل ځان نه به اول تپوس کې، د مفتی اعظم نه به اول تپوس کې. موږ د مفتی اعظم نه تپوس نه دی کړی. لہذا دا 2 نمبر ډله ده په دې خلقو کې. 3 نمبر د هغې ته ملحدین مطلقه وایي. دا خلک ته مذهب نه مني، دین نه مني، زندگی مني چا راکړله، خو د زندگی دپاره چې کوم قانون دی د تېرولو هغه نه مني. قرآن نه منم، حدیث نه منم، سیرت النبی صلی الله علیه وسلم نه منم. 1500 کاله مخکې قوانین جوړ شو، دا پرسوده نظام دی. دا پرسوده نظام چې ستاسو مشرانو نه دی ویلی په دې پاکستان کې. ته اوس هغه ماشومانو ته یوازې ملحدین وایي، نو هغه غټو غټو لیډرانو ته هم ملحدین وایه چې هغوی د قرآن نظام ته پرسوده نظام وایو. وایي دا د 1500 کاله مخکې، د 1400 کاله مخکې نظام دی، اوس نه چلیږي. دې ته ویل کېږي ملحدین مطلقه. او دا کارونه ولې شروع کېږي؟ د دې اسباب څه دي؟ ولې زموږ په دې معاشره کې دا شیزونه چې کومه دی زیات شو؟ نو د دې مختلف اسباب دي. نمبر 1 د دې ټول نه لوی سبب چې کومه دی نو هغه دا دی چې کومه سوالات نه دي کول، هغه سوالات کوي. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې کله محکمات یې تپوس کوئ، کم شی چې ستا د عقل نه بالاتر دی. دا خو په انساني معاشره کې هم، په انساني تعلیم او نالج کې هم دا یو خبره ده چې کم شی د انسان د دماغ نه بالاتر دی. لکه اوس فرض کړئ یو پروفیسر دی، هغه پروفیسر یا پروفیسره، لکه زه به دا وایم چې د کور یو زنانه ده، هغه ټوپۍ جوړولی شي،
ټوپۍ جوړول شي واسکټ نشي جوړولی، هغه کوټ نشي جوړولی. چې کله ته هغې ته ووایې چېرې ته کوټ جوړولی شي، واسکټ جوړولی شي، نو هم د ملحد نه ښکاره ده. هغه ورته وایي چېرې زه په دې نه پوهېږم، دا ما د علم نه بالاتر خبره ده، زه ټوپۍ جوړولی شم، ما له د ټوپو چل راځي، لیکن زه واسکټ نشم جوړولی، کوټ نشم جوړولی. سپلی جوړولی شي بوټان، نه سپلی بوټان هم نشم جوړولی. ولې دا زما د طاقت نه بالاتر خبره ده. په دنیا کې دوه قسمه خبرې دي، یو هغه خبرې دي چې هغه د طاقت نه بالاتر دي. دا یاد ساتئ، عبادت دوه قسمه دی، یو عبادت ته کولو دی، یو عبادت ته منلو دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي دوه قسمه عبادت دی، عبادت ته کولو، عبادت ته منلو. عبادت ته کولو دې ته ویل کېږي د هغې تپوس پکې، په هغې به ځان پوهې کې، په هغې به اعتراض کې، په هغې باندې به ځان پوه کې، ځان به مطمئن کې، ځکه د هغې سوالات او جوابات راغلي د اطمینان دپاره. مونځ د کولو عبادت دی، په دې به ځان پوه کې، که په دې کې تا ته څه مسلې ښکاري د هغې تپوس پکې، اعتراض پکې چې دا ولې داسې کېږي، په حدیث کې داسې دي، داسې ولې نه کېږي، په هغې به ځان پوه کې. روژه دا د کولو عبادت دی، په دې به ځان پوه کې، اعتراض بم کې، سوال بم کې، جواب بم ملاویږي. حج، مونځ، تلاوت، معاملات، نور شیزونه دې ته ویل کېږي عبادت ته کولو. یو د عبادت ته منلو. عبادت ته منلو دی چې دا ستا د عقل نه بالاتر خبرې دي، په دې ته نه پوهېږې. لکه څرنګه چې یو سړی دی هغه په یو فن باندې پوهېږي، لیکن چې کله ته هغې ته یو شیز کېدی چې هغه په هغې نه پوهېږي، نو هغه څه وایي یاره زما د عقل نه بالاتر خبرې دي، په دې کې زه باس نه شم کولی، نه پوهېږم. او په هغې کې چې سړی باز کړي، هغې ته خلک څه وایي؟ قمعقل، هغې ته بېقوف وایي، هغې ته د عقل نه خلاص وایي. چې یو سړی په یو کار نه پوهېږي، لکه اوس زه په دې ځای کې شروع وکړم او ډاکټر عبدالقری خان د ځانه جوړ کړم، په ایټم بم باندې شروع وکړم، الله دې له جنت فردوس ورکړي، هغه ته دعا کوئ، بهترین سړی و، عقیده یې هم ټیک و، عمل یې هم ټیک و، او د دنیا نه در په در او ذرې ذرې تللی دی. واقعي مستحق د دعا دی، الله دې له جنت فردوس ورکړي. نو چې ځان نه ډاکټر عبدالقدیر خان جوړ کړم چې ایټم بم باندې شروع وکړم، په ایټم بم باندې بحث کوم، نو زه خو پوهېږم نه، نو ته به هم راته وایې چې مړه دا ملا څه بېقوفه سړی دی، دا ملا چې کوم څه قمعقل سړی دی، ته په ایټم بم څه پوهېږې، ته ساینسدان یې، تا ډبل میتھس ویلی دی، ته چې کومارې په دې کې به څه شي پوهېږې. نو ما ته به ټول خلک بېقوفه وایي. کم شی چې د انسان د عقل نه بره وي، د دایره علم نه بهر وي، د دایره عقل نه بهر وي، او دې په هغې باندې بحث کوي او تحقیق یې دې ته خلک بېقوفه وایي. د دې وجې نه دا دهریان چې کومه دي، دې ته خلک د زمانې بېقوفه خلک وایي. دوی په هغه شیز باندې بحث کوي چې لیدلی نه دی، په هغه شي باندې بحث کوي چې په هغې پوهېږي نه، په هغه شي باندې بحث کوي چې د هغې سره د هغې تعلیم او نالج نشته دی. نو یو د عبادت دی د کولو، یو د عبادت ته منلو. عبادت ته منلو کې ځکه تا ته وایي دا ومنه، ځکه ستا عقل دې ته رسېدی نه شي، دا ستا د دایرې عقل نه، د دایرې علم نه بهر شی دی. او دوی بحث په هغه شیز کې کوي چې کوم شی د دایرې عقل نه بهر دی. نو قرآن مجید وایي چې دا متشابهات دي که دې کې بحث مه کوئ. د دې دپاره څه شی پکاري؟ قانون پکاري. د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو کس و، امام قرطبي نقل کوي، سبیغ نومې و، صورت آل عمران کې د محکماتو او متشابهاتو په تحقیق کې لیکي. سبیغ زوی د عیسل دی ذهنن ملحد و، ځکه چې د په هغه شیز کې بحث کولو چې کوم شی د منلو د کولو نه و. هغه دا و عرش، ته عرش لیدلی؟ الله په عرش باندې دی، څنګه دی؟ نعوذ بالله، تر دې نه خبرې؟ دا ستا د دایرې عقل نه بهر دی، د سوچ او د فکر نه بهر دی. بس متشابهاتو کې به لګیا و چې کوم معنی ظاهر کړي نه دي، قرآن حدیث نه دي ښکاره کړي. نو عمر فاروق سره باس نه کولو. چا ورته ویلی چې داسې خبرې کوي، رایې ولئ، د کجورې نه ورسې شنې څانګې پرې کړې، شنې څانګې، او بیا یې راوستلو. ورته وایي ته څوک یې؟ دی ورته وایي زه عبدالله سبیغ ابن عیسل یم. اپسې پاڅېدلو، زه عبدالله عمر زوی د خطاب یم. او چې لښته پسې راواغېستله که نه، یو یې پې ماته کړه، بله لښته پې ماته کړه، بله لښته پې ماته کړه. نو چې د سر نه واله تر خپو پورې په دې وینو کې رنګ برنګ کو،
نو ورته ویل امیر المؤمنین بس دی وایي ولې اوس مې دماغونه د بغاوت او د الحاد چنجې ووتلو اوس مې هر څه ومنه چې الله شته الله سره شته دې خلکو دپاره اصل ګزار چې کوم قانون دی قانون خو مونږ منو نه وایي قانون دین نافظ دی دین قایم دی ولې مونځ کېږي روژه نیولی کېږي زکات خلک ورکوي چې منفرد غوندې اذان شته دی اقامت شته دی قانون ته څه ضرورت دی خدای اقامت دین دی که دین قایم دی اوس چې دا قوانین دلته جوړېږي نو څنګه دا چې روان دي د دې سره به څه کوې دا په مونځ ختمېږي دا ستا په اذان باندې ختمېږي دا ستا په اقامت باندې ختمېږي د دې دپاره ډنډه پکار ده د قانون والا خوشحاله دي دی ته تاسو ته پته را په دې موبایل کې چې کله تاسو د یهودو خلاف خبره کوئ نو سیدې تاسو ته وایي چې شی درله بندوي کله چې تاسو د حماس خبره کوئ په تقریر کې دې کړې که نه تقریر درله بندوي هغه د لمن کې دومره غټ تیز خلک دی لیکن چې کله ته د ملا خلاف خبره کې د مذهب خلاف خبره کې د اسلام خلاف خبره کې نعوذ بالله د الله او د رسول خلاف خبره کې بالکل چې کومه پرچارې کېږي بندیز نشته دی نو ستا خلاف خو ټول هر څه لګیا دي لیکن مونږه د هغې دپاره سوچ نه دی کړی لوی سبب چې کومه دی نو سره یو دا دی دویم نمبر لوی سبب د مغربي فکر نه چې کوم متاثره یو مونږه عوام به څنګه نه متاثره چې ملا لاړ شي انګلینډ ته واپس راشي وایي انګریزان ټو دی پوینټ خبرې کوي تاسو یو ملا ته واپس راغی وایي چې انګریزان ټو دی پوینټ خبرې کوي علامه سیندي ته جوړ شي انګریزان د هغې د نظریې نه متاثره شي حال لرې دا ټیک خبره صفایي ښه شی دی ته کوه که نه دا خو د مسلمان کار دی په خرڅولو اخیستلو کې دروغ مه وایه دا خو د مسلمان کار دی او خپل کاروبار غم راغیستی دي صفائی پسندی د مسلمان کار دی د عقیدې صفائی د عمل صفائی د ماحول صفائی د معاشري صفائی د کور صفائی د وجود او د صحت صفائی الطهور شطر الایمان دا خو زما ستا کار دی دا خو د مؤمن او د مسلمان کار دی د مغربي افکارو نه د هغوی د کتابونو نه متاثره شي او دا خپل اسلام نه یې کتلی سړی چې خپل اسلام نه یې کتلی دی به خامخا چې کومه دی نو د پرویزیت او قادیانیت نه د ملحدینو نه د مغربي افکارو نه چې کومه دی څه کېږي متاثره کېږي کله چې تا خپله نظریه کتلې خپل سلف دې کتلې موږ د خپلو سلفو نه خبر یو چا چې کومه دی سیرت النبي کتلی دی صلی الله علیه وسلم چا د صحابو سیرت کتلی دی چا د تابعینو سیرت کتلی دی ابواللیث سمرقندي هغه نقل کوي چې د دې خپل سلف و سیرت ګوره د دې دپاره چې د ستا ایمان تازه کړي د شیطان د مقابلې دپاره په خپل اندرون کې طاقت پیدا کولو دپاره د سلف و سیرت کتل پکار دي څوک ګوري خپل سیرت وګوره نو ته د مغربي افکارو نه چې کله داسې شي نو بیا راشي زر چې کومه دی د مذهب نه انکار وکړي نو ټول نه مخکې حمله څوک کوي تاسو ته پته ده غامیدي ته جوړ شي بیا 1 نمبر حمله په ګیره باندې کوي بیا حمله په چا باندې کوي د جمعې په مونځ باندې کوي بیا حمله په چا باندې کوي په قربانۍ باندې کوي بیا حمله په چا باندې کوي په عمره باندې کوي او تاسو اورئ داسې مشکوک خلک چې کله ته اورئ چې هغه د مغربي افکارو نه چې کومه دی نو څه دي هغوی زه ګوره ډېر کمزوری سړی یم سړی ډېر زر پیژنم په مولیانو کې هم پیژنم په عوامو کې هم پیژنم ما چې کومه پرست د مولیانو جوړ کړی دی نو هغه ټول چې کومه دی نو هغه پرویزیان دي یا قادیانان وختل ته هغه خلک ګورې چې هغه ستا نظریه الحاد ته بیایي د مذهب نه دي بهر بیایي دا زمونږ د هلکان چې کومه دي دوی هم دا ډېر ګوري دا مه ګورئ خپل ولې نه ګورئ سید ابوالعلا مودودي رحمه الله ولې نه ګورئ چې نظریه دله جوړه کړي الحاد مقابله هغه کړې ده د دهریت مقابله هغه کړې ده د سوشلیزم د کمیونیزم مقابله هغه کړې ده هغه ولې نه ګورئ چې ستا سوچ او فکر برابر شي اول نمبر حمله په چا باندې کوي په ګیره باندې کوي دویم نمبر څه وایي که دا سخته پورته کېږي ځان یې جاخه جوړه کړله دویم نمبر وایي دا قربانیانې تشوینې به یې ولي لیکن چېرته هم دا ونه ویله چې هغه هندوان بمبړان چې هغه په لکاو منه شوده چې کومه دی نو په بوت باندې د پاسه اړی هغې ته خو دې چېرته هم اسراف ونه وایو چې هغه لاړه وبهیدل دا چې کومه دی دویم نمبر څه وي دا را سبب دی د چا د الحاد دریم نمبر خواهش پرستی تا ده بدره په دین کې یسر شته صحیح بخاری حدیث دی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها
نبی علیہ السلام به په 2 کارونو کې د ټول آسان کار کولو. په 2 کارونو کې د دین کومه کار به چې آسان هغه به کولو تر څو پورې چې ګناه به نه وه. خو د دې دا مطلب خو نه دی چې دین چې کومه دی د سر نه شی نه، دا د خواهش پرستۍ سبب دی چې کله د مذهب نه سړی انکار کوي، دا ولې د خواهش پرستی. خپل خواهش د ده لپاره بت جوړ شوی دی، قانون او مذهب جوړ شوی دی. د دې وجې نه دی څه نه مني، مذهب نه مني. دا ډېر خلک داسې دي که نه، خواهش خو یوازې په سړو کې نه دی که نه، ښځو کې نه دی. خپل خواهش راایستلی مارکیټونو ته ځي، یوازې خپل خواهش راایستلی جامې کوي نری، خپل خواهش راایستلی دی د غم خادي چې کومه دی نو هغې کې د شریعت نه خلاف دایرې نه وځي. دا ټول چې کومه دی د خواهش پرستي نه ده، دا هم د الحاد چې کومه دی یو قسم دی. 4 نمبر سبب هغه دا دی چې نن سبا د ساینس او د مذهب ټکراو. ساینس ټکنالوژي کوم ځای ته ورسېدله؟ اسمان ته ورسېدله. مذهب ختم شو. مذهب څه کړي دي؟ د جومات د دایرې نه او د محراب نه منبر نه مولا نه بار وتېده نه دی. ټول چې کومه دایرې د منبر او محراب نه تاویږي. جایز او ناجایز خبره پرېږدي نه. خلک سپومۍ ته کوم ځای ته ورسېدې؟ ټکنالوژي چې ته یادې ساینس ټکراو، دا خو ټول د مسلمانانو کار دی، دا خو د مسلمانانو ایجادات دي. د مسلمان نظریه او سوچ هغه عرش معلا ته رسېدلی دی. هغه یو کس ویلی ویل چې هلکه د نیوټن نه د بازار د خرګاړي والا زیات تکړه و. هغه چې ولې وایي نیوټن ویلی چې یاره په هر شیز کې چې کومه دی نو حرکت، طاقت، دا بله سیاره بل څه شی پیدا کوي. یعنې هر شی چې متحرک دی که نه، دا د بل د وجې نه دی، هغه بل د بل نه دی، د بل نه دی، د بل نه دی. آخري چې ورسېږي دا ستارو د سیارو د نظام ختم شي، آخري ستاره او سیاره چې کومه دی نو هغې حرکت په هغې کې وکړو، نو په دې آخري ستاره او سیارې کې د حرکت چا پیدا کړو؟ نو چې کله ته یو ملحد نه وي او مسلمان وي، عقیده ټیک وي، نر یو که ښځې، هغه نه تپوس وکړي چې هلکه دا هر څه چا پیدا کړي دي؟ الله. نو هغه وایي چې خرګاړي والا ډایرکټ ورسېدو عرش معلا ته، او نیوټن چې کوي د اسمان نه لاندې پاتې شو. د هغه علم چې کوي د اسمان نه لاندې پاتې شو، او د یو بیکاره کمزوري مسلمان علم هغه چې کومه دی عرش معلا ته ورسېدلو. لہذا دا ټکراو، دا خلقو ته دا سوچونه فکرونه ورکول، دا 4 سبب دی د دې. 5 سبب دا دی چې کله سړی د مصیبتونو کې ګیر شي که نه، دنیاوي مصیبت، مالی مصیبت، یا چې کومه دی د نوکرۍ مصیبت. نوکرۍ مصیبت هغه ورځو کې زموږ مولانا احسان الله صاحب په جنازه کې وویله چې یو کس راته ټلیفون وکړو چې چېرته بار ملک یو کوم ځای کې به زما نه خبره پوره یا ته یاده نه ده چې د عیسایت یا یهودیت یا قادیانیت څه خبره پاره مې ډکړې د نوکرۍ دپاره، او بیا ویلي چې یاره ما ته 5 وخته کې د مونځ ټایم نه میلاویږي، نو په یو ځای باندې ټول مونځونه کولی شم. دا څه وي؟ دغه استقامت نه وي. زمونږ ذهن کې دا سوچ دی د نارینه او د زنانو چې مسلمان په دنیا کې هر خواهش دا به پوره کېږي په وظیفو باندې. مسلمان به په جامه باندې، په لباس باندې، په خوراک باندې، په څښاک باندې، په رهن سهن باندې به مکمل ممتاز وي، دی به محتاج نه وي. نو بیا خو نبي علیه السلام چې کومه خبره کړې ده، نعوذ بالله خبره غلطه ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق بیان کړی دی د دې دنیا په متعلق باندې چې الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا خو د مؤمن دپاره جیلخانه ده، امتحانات دي. په غریبۍ کې به هم ستانه خپل الله هیر نه وي، تاکې به صبر وي. په مالدارۍ کې به هم درنه نه وي، په بیمارۍ کې به هم نه وي، په صحت کې به هم نه وي، په خلوت کې به هم نه وي، په جلوت کې به نه وي. دا نه چې کله دې د چا سره ورانه شوه نو بس د هغې ټول ښه صفتونه دې په سین لا وکړه، او چې کله دې ورسره جوړه شوه د هغې ټول بد صفتونه چې کومه دی ښه صفتونه جوړ کړه. نه دا کردار به ستا نه وي. بیا خو چې کومه دی نو هغه پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن په شان کې هم دغه خبره کوي چې مؤمن دپاره دنیا سره جیل خانه ده. دلته به چې په جیل خانه کې سړی زندګي تېروي نو هغه به د سپرډنټ د قانون لاندې تېروي. دنیا کې چې زندګي تېرو د قانون تحت پې تېرو، د قانون د دایرې نه بهر نه وي. د دې وجې کله دا مصیبت زده شي، د دنیا تنګي پې راشي، بعض بیا دې څه کوي، دا لوی سبب دی چا مذهب پرېږدي بل ته راشي. 5 نمبر د علم کمی، د قرآن او د سنت کمی. د قرآن او سنت چې کومه دی نو کمی څه شي دا راشي.
او شپږم نمبر بد صحبت. د بد صحبت او بد مجلس ډېر لوی اثر دی چې د نوح علیه السلام زوی خرابولی شي نو تا نشي خرابولی. پسر نوح بابدان بنشیز خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاب کهف روز چند فین کار و گریب مردم شد. چې د نوح علیه السلام زوی د بد کرداره په ماحول کې په صحبت کې د هغې په ناسته پاسته رهن سهن کې د هغې په تعلقاتو کې راغی مشرک او کافر د دنیا نه لاړ. سلسله د نبوت چې کومه دی د پیغمبر نه سلسله کړ لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. تا بد عمله دی خپل اهل کې چې کوم دی شمار نه کوې. ستا په اهل کې کل تقی نقی عالی. نبی علیه السلام فرمایي پرهیزګاره سړی زما اهل ستا اهل هغه دی چې پرهیزګاره وي. لیکن اصحاب کهف د هغې سره سپي پاتې شو. په ښه صحبت کې د ښه نیکانو خلکو خواته پاتې شو. د سپي ذکر په قرآن کې د شرافت سره راغلی دی. حال دا سپی څه دی؟ سپی خو چې کومه دی نو دویم نمبر دی په خنزیر پسې دویم نمبر نجس چې کوم سپی دی. لکه نن سبا چې د دې زمانې د خلکو سره بې ځایه شوق او مینه ده. دومره مینه یې سهاد نشته. پیشوګانو سره څومره مینه ده. لکه زر به وایي چې بخاري کې راغلی دی چې پیشو چې کومه دی نبي علیه السلام هغې ورته داسې وکړه د تیاشې ورته چې کومه دی نو هغه الوا یې ښودې هغې وخوړله. نبي علیه السلام چې کله مدینې ته راغی په مدینه کې د سپو دومره شوق او مینه وه چې نبي علیه السلام وکتله چې هلکه دوی خو د انسانانو نه زیاته مینه د چا سره کوي؟ یاد ساتئ زما دې خبرې ته غوږ کېدئ. د انسانانو نه زیاته مینه د سپو سره کوي. حکم یې وکړ ټول سپي قتل کوي. جابر ابن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې مونږ به بیا په ښځه پسې ورپسې وو. هلته به خزله واچوله او سپی به هم ونیولو هلته به مړ کړو. کله چې خلک پوه شو چې ښه سپی سپی دی انسان دی د خپل حدود دي نو بیا نبي علیه السلام حکم وکړو چې درې قسمه سپي ساتلی شي. دغه شان دي پیشوګان دي. نن اوس د انسانانو نه زیاته مینه کوي. نبي علیه السلام ځان سره بستره کې سملولی و. نبي علیه السلام ښکل کړی و. نبي علیه السلام نعوذ بالله غاړې ورسره پروت و. داسې ورسره وه. نن د پیشوګانو سره ستاسو نارینه زنانه واړه لوی ماشومان په یو کور کې یو ځل یو کور ته لاړم ملکنډه ښکته قسم دی د یو کمرې نه پنځه شپږ راووتل بل کمرې نه زما دې سخت نفرت و چې لکه دا یخته او چای راوړم مال چای نسکمه په دې کې به هم یخته وي. هر شي کې یخته دومره شوق ذوق چې کوم دا جوړ شوی دی د دې شیزونو داسې پکې نه وی. لیکن سپی د اصحاب کهف سره پاتې شو ښه صحبت نو د بد صحبت نه وتلو. بل سبب سوشل میډیا. دا موبایل دا دومره خطرناک شی دی دومره خطرناک قسم دی پیدا یې کروڑمه نمبر پیدا هم نشته او نه څوک دې لپاره استعمالوي. تاسو ته پته شته تاسو خپل تحقیق کړی دی چې په پاکستان په ټولې دنیا کې د موبایل د ګنده استعمال زنانه دي که نه ګنده استعمال د موبایل چې شوی دی نو په دې کې 10% ټولې دنیا کړی دی او 90% پاکستان کړی. د ګوګل د تحقیق مطابق 90% چې کوم دی غلط استعمال چا کړی پاکستان کړی دی. په دې کې به څوک وي؟ په دې کې به خواص وي، په دې کې به عوام هم وي، په دې کې به نارینه وي، په دې کې به زنانه وي. ولې دا زنانه چې راغلي دا موبایل یې ګوري د دې سیزبرګي راغلي دي رابعه بصري دلي دي چې دوی د خپل موبایل صحیح استعمالوي او سړي غلط استعمالوي هلکان یې غلط استعمالوي جنکۍ هم استعمالوي هلکان هم استعمالوي. ډېر خطرناک شی دی. مولیان یې غرق کړه ښځې یې غرقې کړې ماشومان یې غرق کړه مشران یې غرق کړې. دا سپین ږیري خلک دی که نه حدیث کې راځي عایشه صدیقه رضی الله حدیث دی صحیح مسلم کې. نبی علیہ السلام چې کله صورت نصر نازل شو د صورت نصر د نزول نه بعد نبی علیہ السلام دا دعا ډېره کوله سبحانک اللهم بحمدک اللهم اغفر لی. تاسو ته پته ده دا دعا چې کوله د صحیح مسلم په روایت کې عایشه صدیقه فرمایي ما د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې د الله رسوله ته دا دعا ډېره زیاته کوې. اول چې انسان دې عمر ته ورسیږي چې هغه خپل مخې ته نعمتونه ویني نعمتونه لکه اوس تاسو ته نعمتونه زوی ویني ګور ویني نوسی ویني نوسی ویني جیداد ویني ریټایرمنټ ویني پنشن واخلي جی پی فنډ واخلي. د دې نه پس دله دا پکار دي ځکه د بل حدیث هغه راوړی دی دله پکار دي دا ذکر شروع کړي د الله تعالی دا ذکر شروع کړي. ځکه رسول الله فرمایي چې کله یو سړی شپېتو کالو ته عمر د هغې ورسېږي اعذر الله د هغه سړي عذر نه چلېږي.
اوس نن 80 کالو بوډا سره موبایل ورسره دی، هغه په جومات کې هم دی او بهر هم دی، چا نه به توقع وکړي. ښځو نه، نارینهو نه، مولیانو نه، امیانو نه، مشرانو نه، کشرانو نه، د چا نه وکړو؟ قسم دی زه خو حیران شم. زما خو زړه دومره خراب شوی دی، نه چاته دوا کوم. تاسو اوس دوا وکړه، خو دوا مې زړه نه راځي، دوا هم نه کوم. یو فلسطین ته دوا کوم، هغه ماشومانو ته. نور څه دي؟ هر یو سړی څوک دوا غواړي نه، د دوا دپاره ماحول جوړول پکار دي، هغه څوک غواړي نه. الله سره تعلق نشته دی، نه د نارینهو نه زنانهو. تعلق بالله جوړول غواړي، هله دعا قبلیږي، برنه که دعاګانې نه قبلیږي. مونږ خپل زړه دی پاک کړی، سوچ هم نه دی پاک کړی، فکر هم نه دی پاک کړی، خپل ځان هم چې کومه دی برابر یا الله یا الله څنګه به قبلوي؟ تعلق بالله جوړول پکار دي. لہذا د ټول نه خطرناک شی سوشل میډیا، ګمراه کوم نظریات، دا کتلې دې نه ځان ساتئ. اثرات یې څه دي؟ مختصر ویم، ټایم ختم دی. اثرات نمبر 1 معاشري ثمرات. په دې معاشره باندې د دې مذهب ډېر غټ دی. پلار او مور ادب ختم، د خاوند حق ختم، د ښځې حق ختم، د بچو حق. بچی پلار ته کنځلي کوي، مور ته کنځلي کوي، د پلار د مور حق نه مني، د پلار او د مور مخې ته په داسې انداز باندې ګرځي ته به حیران شي. پلار او مور ته سر نه څه شی نه، دا پلار خو هېڅ ورته نه ښکاري. تاسو پلاران خو ټوکر کې اسید پار गाड़ी باندې اوس لیکلي یې ما کی دعا ہے. پلار غریب په کیسې راښکودلی دی، ټول عمر پیسې د ګټلې دي، څوک دغه غم نه کوي. تاسو وګورئ که نه، د مور په څنګ کې ناست ټیک ده، د مور ډېر حقوق دي، لیکن د پلار څه حق نشته. د پلار هم حق دی، د مور هم حق دی. داسې مه وایه دا دواړه چې کومه دی نو دا دو پایې دي، د دواړو دو پایو به چې کومه دی خیال ساتئ. دا راټول نه خطرناکه ثمرې ده. د مور پلار ادب چې دی دا څه شي، دا ختم شي، خانداني نظام ګډوډ شي. نبی علیہ السلام فرمایي یهود 71 ډلې شوي دي، عیسایان 72 ډلې شوي دي. انس او د عبدالله ابن عمر حدیث دی، ترمذي، نسائی وغیرہ کې. مسلمانان به 73 ډلې کېږي، 72 ډلې به جهنم ته ځي، یو ډله چې اهل سنت والجماعت دي، ما انا علیه واصحاب الجماعه، دا به جنت ته ځي. په دغه حدیث کې رسول الله دا خبره کړې ده چې کله مذهب ختم شو، اسلام ختم شو، د مذهب پروا ختم شوه، تاکہ به خاندانی نقصانات راځي. مور به نه پیژنې، خور به نه پیژنې، لور به نه پیژنې، وریره به نه پیژنې، ترور به نه پیژنې، هغه څوک به نه پیژنې ستا دپاره حرامي دي. ځکه رسول الله وفرمایل چې یهودو سره به مونږ پیزار په پیزار برابرېږو، که په هغو کې یو محرمې خواله څوک تللی دی تاسو به هم ځئ. دا چې کوم دی غټ نقصان دی، خانداني نقصان. دا مذهب نه دوري، د قرآن نه دوري. بل بې سکوني همیشه دپاره تاسو پته ده د ټول نه زیاته خودکشي په چین کې کېږي. دویم نمبر خودکشي چې کومه دی دا په جاپان کې کېږي. دریم نمبر خودکشي په بې مذهبه خلقو کې کېږي. چېرته هم څوک نشي ښودلی چې شیخ القرآن والحدیث چې کوم دی خودکشي کړله، چېرته هم دا نشي ښودلی. لیکن تا خپل ساینسدانان وګوره بې شماره په انګریزانو کې، په بې مذهبو کې هغه خودکشي کړله. خودکشي بې سکوني دا د بې مذهبۍ نښه ده. کله د مذهب نه ووتلی سکون به دې ختم وي. الحمدلله موږ ته سکون شته. قرآن او حدیث سره تعلق سکون به درته وي. قرآن او د حدیث سره تعلق نه سکون به څه شي، دا به ختم شي. قانون شکني، قانون نه منم، بس مختاري کل یم، بل چا پیدا کړی ما، هر سره لا بله کړي دي، ذات چې کومه دی الله دی، خو لیکن قانون د هغه نه منم، خپل قانون دا منم. خود غرضي پکې پیدا شي. تاسو ته پته ده څومره د مذهب نه لرې خلک دی، دوی کې سخاوت نه وي، دوی سخیان یا سخت کنجوسانی، نه په ریپایي پنډ کې، نه په غریب باندې، نه په مسکین باندې، نه په فقیر باندې، نه په رشته دار باندې، په دې باندې خرچې نه کوي. خود غرضه ته جوړ شي، خود غرضه. دا مذهب نه دوري، د قرآن او سنت نه دوري. دا د خلکو سره نقصان دی. آخري ماده پرستی. ماده پرستی چې دنیا پیدا کم ځای کې وي، هر څوک چې دی، هر څنګه چې دی، دا سره دا ښه سړی دی. او چې کله د ده پکې دنیا څه ګټه نه وي، ښه سړی دی، خو بیا هم ښه سړی نه دی. الله تعالی دې زموږ مذهب راټینګ کړي، د فتنو پر دور کې. نو ډېر اوږده موضوع ده، په دې باندې چې بحث کې نه ختمېږي. بس دغه ټوټه پوټه خبرې مې ته وکړې. الله دې اول ما ته او پسې تاسو ته د عمل کول توفیق درکړي.